بنیر تحصیل چغرزی بټاړه کرکټ ګراوند کې د ابتهار علي مرحوم پنوم کرکټ ټورنمنت سرته ورسېدو. په دې ټورنمنت کې 20 ټیمانو برخه اغستې وه او فائنل میچ د تیراج او د بټاړې ترمنځ ولوبېدو چې فائنل میچ بټاړې په خپل نوم کو. د دې فائنل میچ مهمان خصوصي د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي رهنما حاجی صدیق الله وو او د هغه سره ملګرتیا کې سید ناصر عباس باچا، نعیم الدین باچا، ډاکټر حضرت رحمان، انور علي ابګلونو بوړی، د ابتهار علي مرحوم چچا عزیز الحق شرکت کړی وو. مشرانو د ارګنایزینګ کمیټې او د وینر او د رنر ټیمانو د پاره نغد اعلان وکړو او په ښه لوبه کولو یې کلاړیانو ته انعامات هم ورکړلی شو. په دې موقع د بټاړۍ چوکۍ انچارج محمد علي خان هم موجود و. د مشرانو وینا وه چې لوبه د صحت لپاره ډیره ښه وي چې د چا ګراونډونه آباد وي، د هغو هسپتالونه وران وي. نور تفصیل په دې ریپورټ کې. سره یو ځای کرکټ کو، ډېر یو خنسموک انسان او ډېر خلک وو، ډېر په ینګ ایج کې هغه وفات شوی دی. دلته کې په دې ګراوند کې به زموږ سره یو ځای خنداګانې کولې، یو ځای به زموږ سره گیم کو. ټولو ته ریکویسټ کوم چې یو منټ د هغه دپاره ټول په شریکه دعا وکړئ د هغه د مغفرت لپاره. زه زمونږ دا معزز مېلمانه چې د بونیر راغلي دي، زه د ټولو شکریه د زړه د کومې د ټولو شکریه ادا کوم چې هغې د خپل قیمتي وخت نه ټایم ایستلی دی او راغلي زموږ د ګراونډ له، زموږ د علاقې له او زموږ د ټورنمنټ نه ښکلا ورکړه. نو ستاسو د ټولو یو جهان مننه. هغه دوه ټیمان چې کوم زموږ د مخې دي دلته کیل وکړو، یو بهترین کیل دواړو ټیمانو ته د خپل طرف نه خپل مشرانو طرف نه د زړه د کومې مبارکي ورکړو. زمونږ دلته یو غټه مجبوري ده چې غرضو هغه د ګراونډونو ده، نو زه خپل مشرانو ته دا ډیمانډ ایږدم دوی دلته ناست دي او خاص کار خپل مشر صوبایي صدر مشیر وزیر اعظم جناب انجینیر امیر مقام خان ته دا سپیشل ریکویسټ کوم د دې خپل چغردي ینګ جنریشن طرف نه چې موږ ته دلته د ګراونډونو په مت کې خصوصي پیکیج اعلان وکړي. د ارګنایزینګ کمیټه هغه د هدایت تحسین پیش کوم، شکریه ادا کوم چې داسې په نظام مقام کې د کرکټ ټورنمنټ د هغې انعقاد یې وکړو او داسې ځای چې د غني خان لپاره جنت دی، د خپل غاړه ده، مازدیګری دی، د غره لمن ده، ډېر ښایسته او د داسې گیم او یا د داسې لوبې انتخاب یې وکړو چې کوم زموږ د پاکستان اکثریت، خصوصا زما په خپله فیورټ گیم دی او دغه شان اکثریت چې کوم دی دا گیم خوښي. په دې گیم کې یو تھرل دی، په دې کې یو خوند دی، په دې کې یو جذبه ده، په دې کې نو موږ ټول چې څومره دلته کسان وو نو د دوی د دې گیم په وجه باندې په دې ټنس حالاتو کې چې کوم د پاکستان سیاسي صورتحال دی یا معاشي صورتحال دی، ډېر ګمبیر صورتحال دی او هر سړی به دې فکر کې دی چې خدای څه به کېږي. نو په دې صورتحال کې چې یو څو لمحې موږ ته میلاو شي او موږ ټول یې ریفریش کړو، نو زه د ارګنایزینګ کمیټې بیا یو ځل شکریه ادا کوم او زه انشاءالله تعالی د پارټۍ د یو ورکر په حیثیت، ستاسو د یو ورور په حیثیت باندې زه به خپلو مشرانو ته ضرور ستاسو دا خبره وړاندې کوم. انشاءالله تعالی د ټوکو ټکاله خبره نه کوم. زما په دې ژبه کې چې څومره د وینا طاقت او اثر دی، انشاءالله تعالی زه تاسو سره وعده کوم دا به زه هغې ته رسوم. که په کیر ټیکر ګورمنټ کې کوم وزیر صاحب دی، اگر چې هغه د یوې پارټۍ سره تعلق نه ساتي، موږ د دې معاشرې خلک یو، د دې خاورې بچي یو، د دې خپلو کشرانو وروڼو دپاره به زه هغه ته ریکویسټ کوم، زه به پسې سپیشلي ستاسو دپاره ځم، بل به مې هېڅ کار نه انشاءالله. زه به د بونیر د سپورټس ډپارټمنټ والو سره د ډي ایس او سره انشاءالله تعالی په دې حواله ضرور یو میټینګ کوم چې تاسو ته د دې ارینجمنټ وکړي، تاسو ته ګراونډ ارینج کړي. باقي زه دواړو ټیمانو ته وینر ځکه وایم، 1 نمبر 2 نمبر زه رنر چاته نشم ویلی ځکه تاسو هم ډېر ټیمانو نه ګټلي. نو که په یو ټیم بیلات شي نو تاسو خو رشلو نه ګټلي، نو رشلو ګټه چېرته لاړه؟ تاسو دواړه وینر یې،
دواړو ته مبارکباد. شکریا ادا کوم او په خیر علي ورته وایم او بیا د هغې نه وروستو زه د خپل وینر ټیم بټاړې هغوی ته مبارکباد پیش کوم او زموږ که میلمانه چې دي د پوستې راج هغوی ته م د زړه د کومې مبارکباد پیش کوم ځکه چې هغوی هم دې ځای ته چې را رسېدلي دي نو ډېر کوشش یې کړی دی او زه د خپل له طرفه د ارګنایزینګ کمیټې لپاره د 5000 روپو اعلان کوم د نغدو او د هغې نه علاوه د تیراج کم ټیم چې دی د هغې دپاره د 3000 روپو ځکه چې هغې هم ډېر د لرې نه راغلي دي زموږ مېلمانه دي. څنګه چې د کمیټې خبره وشوه د ګروپ خبره وشوه خپلو فرایضو کې چې صحیح انشاءالله تعالی زما سوچونه عموما مثبتې ګوري او زه دې باندې ما عقیده نه ساتم چې یاره دا په فلانۍ پارټۍ کې دی او دا په فلانۍ پارټۍ کې دی. زه 2 کاله 2 پیرې زه ممبر پاتې شوی یم نو خدای ګواه دی کوم یا ما تاڼه کړی یا ما تحصیل کړی ما دا چل نه کوم تاڼهدار صاحب ته ټلیفون کوم که جایز کاري وایي که خو دا ده چې هغې خلکو ته زه په مساوي انداز ګورم. زما مقصد دا دی چې دې ملک کې به داسې سیستم راولو چې دا خلک په موږ تفرق پیدا کړي موږ کې به فرقې پیدا کړي موږ به جدا کړي خو موږ به هغه کوم چې هغه زموږ د ملک او د قوم دپاره د خیر وي نور ستاسو وخت خرابول نه غواړم. د دې سره به خپل امداد وکړم د کلاړیانو سره به خپل امداد وکړم که اوس خپله جړا شروع کوم نو تاسو وایئ چې دا په کم انداز لګیا دی خو دا خبره ده اعلانونه خو صرف زه په یو ګروپ کې نه کوم ځکه زه د ورځې 2 ټورنمنټونه راځم زه خپل خام غوره په پیسو نه دوکه کوم بعضې ځای ته زه لاړ شم ما نو ما له کمې راکړه ما ته اعلان زیات وکړه ما ولې دروغجن نه ته زه ښکاره شوم خو انشاءالله تعالی دا زما پیډ دی زما په دې کې دا غرض چې زه راشم او ستاسو سره ملاقات وشي او په دې کې موږ ستاسو سره دوه خبرې وکړو باقي دې له به اهمیت ځکه ورکړو چې تاسو د رازونه تاسو سره ټیمونه نو لکه هغه ستاسو هغه ویل په موږ څنګه دغه کړو انشاءالله تعالی امداد به په خپل ځای باندې کوو چې څه زموږ وسې ډېره